بسم الله الرحمن الرحیم. باب عرق الجنوب. عرق خلا د جنوب خلا پاکه ده که پلیته ده. دا ابواب چې کله مونږ وګورو نو سړی پوه شي چې امام بخاري رحمه الله دا ابواب ولې داسې ایښي دي. شاید په زمانه کې هم داسې خلق و څنګه چې زمونږ خلقو څه عجیب و غریب قصې خپلې کړي که نه، چې سړی جنابت کي نو دی دغه شان دی کټ نه کوزېدی نه شي، او چې کله دی خپه کېږي نو ملایک داسې وایي او ځمکه داسې وایي که نه، او څه عجیب و غریب شی ته جوړ کړی دی. دا ابواب چې سړی ګوري داسې که نه نو معلومیږي دا چې د امام بخاري زمانه کې هم څه خلکو داسې قسمه بکواسات کول، نو دې وجه باندې دی دا ابواب داسې دي. نه دا معلومیږي چې د علاقو افغانستان شو، پاکستان شو، هندوستان شو، د دې علاقو د خلکو دا ذهنیت تقریبا یو شان دی. خو دا برایې دي، دا ټیک ده چې جنابت نه لامبل فرض دي، خو د هغې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه رأس الاتقیا دی. هغه داسې هم کړي دي چې جما یې کړې ده او بیا سارې لامبلې دي، او کله یې داسې هم کړي دي چې جما یې خپلو 9 وړ بیبیانو سره یو شپه کې هم کړې ده، خو د یو جما او د بل جما په منځ کې اودس نه دی کړی، او ښکاره چې دا ټولې بیبیانې په یو کمره کې خو نه دی که نه، د هغې حجرات کمرې چې کوم دی ځان له ځان لري، نو خامخا د یوې کمرې نه بلې کمرې ته تلل دا راځي پکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس نه دی کړی، انې تیمم والی، لہذا دا تقوا مظهر ګڼل جایز خودي بېشک، خو دې ته تقوا ویل او دې ته یو څه ویل او بل څه ویل دا درست خبره نه ده. امام بخاري رحمه الله دا ابواب دغه شانتې چلولي دي او اکثره بیشتره حدیث پکې یو قسم دی، یو ځای کې ته یو استدلال کوي، بل ځای کې بل استدلال کوي، بل ځای کې بل استدلال کوي. د جنوب خوله چې کوم دی دا پاکه وي که پلیته وي، او بله دا چې ان المسلم لا ینجسو، مسلمان پلیتیږي نه. د بعضې خلکو خیال دا دی چې قرآن مجید دا فرمایلی دي چې انما المشرکون نجسون، نو دې نجاست نه مراد دا دی چې مشرکان ذاتي پلیت دي. دا نن هم د بعضې خلقو رایه ده او دا درست نه ده. مشرکان ذاتي پلیت نه دي، که دا ذاتي پلیت وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې بعضې قیدیان نه ایسارول. د بعضې اهل ظاهر رایه دا ده د دې نجاست نه مراد هغه ظاهري پلیتي ده، چې مشرکان د هغې عقاید هم بربادي او هغې ظاهري پلیتۍ نه هم ځان نه بچ کوي. په دې وجه باندې مونږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه شان خلکو سره خوراک هم کړی دی، اسکاک هم کړی دی. د قرآن یا د حدیث داسې تشریح یا تفسیر مه کوئ چې هغه په سلف صالحین کې چا نه یې کړی. دا خیال ساتل چې یاره چوړي سره ډوډۍ خوړل څنګه به وي، هندو سره به څنګه وي، دا ټول جایز دی. کوم چې د قرآن مجید د نجاست خبره ښیي د هغې هغه نجاست د عقیدې دی، نجاست ذاتي نه دی. الله رب العزت لقد کرمنا بني آدمه، الله د آدم اولاد له عزت ورکړی دی. اوس هغې کې ظاهري پلیتۍ دي چې نجاست نه ځان نه بچ کوي، یا د هغې د عقیدې پلیتي ده، نو موږ به د هغې دواړو څیزونو نه ځان ساتو، د هغې د عقیدې د پلیتۍ نه هم ځان ساتو، او که ظاهري نجاست وي په هغې کې د هغې نه هم ځان ساتو. خو په ظاهر کې چې هر روټۍ ته ناست دي، لاس یې وینځلي، خوشبو یې لګولي، معطري، نو د سره په ډوډۍ خوړلو کې صاحب شرعن نشته. دا جهالت د عوامو کې ډېر زیات دی چې وایي پلان کې هندو سره ډوډۍ وخوړه او وایي پلان کې چوړي سره وخوړه، دې کې څه فرق نه ورځي. سید الله شاه بخاری رحمه الله باره کې شورش یو ځای لیکلي
چې شاه صاحب دا عادت و چې هغه به روټۍ کله خوړه نو څوک به ځان سره کېنول، ځان له به نه خوړه. یو ځل څوک نه و نو مهتر چوړی چې کوم دی نو هغه ولاړ نو هغه ته چې راشه ما سره روټۍ وخوره. نو هغه ورته جناب میں چوڑا ہوں. نو شاہ صاحب جواب دا چې کیا چوڑا انسان نہیں ہوتا، چوڑا انسان نہیں لاس وینځه خلک وینځه بس راځه روټۍ. دا یو اخلاق دي چې شاه صاحب هغه استعمالو. اوس په نتیجه راوځي، نتیجه به صحیح. هغه یې ماسخوتن د هغې په علاقه کې ټیټرې به وې داسې عام د سورلی سنو. نو ماسخوتن دوه درې ټیټرې خلک زمونږ ځای ته راغی، ور یې وډوو. ما په یره یره باندې ور کولو کو چې شاید د سړی به تلي د به کورل ویلي چې زه شاه صاحب ډوډۍ ته کېنولم. نو څنګه چې مونږ ته هغې پلیت ښکاري نو مونږ هغې ته پلیت ښکارو. شاید دې څه انتقامي کارروایۍ دپاره راغلي دي، خو ما زه بس الله راوستی ده. اوس چې کله خلک دننه راغی نو هغه وي زه حیران شم چې هغې ټولو وایي چې مونږ مسلمانې وو. اسلام داسې یو دین دی چې هغه کې دغه اخلاق دي. زه ټول خلک بد اخلاقه دي، بچارې څښا په من مشرک وایي، ادی به وایي زه هندو سره ډوډۍ نه خورم، زه پلانکي سره نه خورم. ځان ته لږ وګوره مړه. دا یو ډېر غلط کنسپټ دی د خلکو. اسلام دا قسم څیزونه نه کوي، دی ذاتي تنفر نه پیلوي. در اسلام د غذا نه ده. دومره قتل پکار دي ته یو مشرک نه مونږ عقیده زده نه کو، او که پای کې څه ظاهري پلیتي ده چې هغه ظاهري پلیتي په مونږ ونه لګي، نور هغه انسانان دي. نو څنګه چې مونږ د هغې په باره کې وایو نو هغې زمونږ باره کې وایي دغه شان مسلمانانو سره هغې څه چل کوي؟ دا رد عمل دی که نه. مونږ د کوم هغې ته په ښه نظر ګورو چې د هغې د توقع ساتو د دی چې هغې مونږ ته په ښه نظر وګوري. روافظ مسلمانان ته په کوم نظر ګوري؟ دې ته هغې عامیان وایي. العام چې کله راځي د روافظو په کتاب کې دی نه مراد سني سړی. دا بس دی نو هر څه چې دی. یو مرګی نو هغې دا مسلمان انسانان دعوه کوي که نه چې مونږ اشرف المخلوقات یو. هغې دا خو دعوه ده که نه، دلیل څه په دې باندې؟ که ملایکو سجده کړو نو آدم د هغې نه غوره وکړه که نه مونږ ته هم غوره یو. یعنې آیا عام اولاد آدم د ملایکو نه غوره دی؟ د اهل سنت عقیده را چې نه دی غوره، دا اشرف المخلوقات نه دی. داسې یو بکواس مشهور شي بس. اهل سنت میانځ کې دی کې اختلاف دی چې آیا ملائک د انبیا علیهم السلام نه افضل دي او که نه؟ انبیا علیهم السلام د هغې نه افضل دي. عام انسانان اشرف المخلوقات نه دی. دا محض یو ادعا ده. کرامت باندې عزت ورکول. قرآن خدا نه وایي چې اشرف المخلوقات دي. لقد کرمنا بني آدمه، مونږ د آدم اولاد له عزت ورکړی. نو ټیک ده، بس عزت با عزت دا هم دي، با عزت ملایک هم دي. خدا خو نه وایي چې دوی د هغې نه غوره دي. دا ویلي قرآن کې. دا ما د انسانانو ادعاءات دي، په دې باندې غوږ مه ګروئ او په دغې تله باندې ځان ګڼئ هم مخ. دویمه دا چې مسلمان نه پلیتېږي. د لا ينجسو څه مطلب چې ظاهري پلیتي پرې نه راځي؟ نه، حدیث چې ووایه پته به ولګي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب. سيدنا ابو هريره وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره د مدینه منورې په بعض لارو کې ملو شو، په داسې حال کې چې د جنوب ځان یادې. ابو هريره سره په داسې حال کې ملو شو چې ابو هريره جنوب د لامبلو حاجت ورته. فن خنست منه، خناس خنس پټېدل کنه. شیطان ته په دې وجه خناس وایي چې کله ښکاره کېږي او کله پټېږي. یو ضعیف روایت دی چې اذا ذکر الله خنس. شیطان د خړتم د انسان زړه ته ننواسلي، خو چې کله دی د الله نوم واخلي نو خنسه دی پټ شي، خړتم رستو دی.
او چې کله انسان بیا غفلت کې پریوزي نو دی بیا خپل خړتم یعنی وسوسه اچول شروع. خنس منې پټېدل او ښکاره کېدل. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. ستورو حالات دي که نه، زه خامخا ګواهۍ کې پیش کوم هغه ستوري چې هغه الخنس کله پټېږي کله ښکاره کېږي، الجوار کله نیغ رواني، الکنس کله پټېدونکي. نو ستوري کې کله خنس او کنس راځي او کله الجوار نیغ رواني او ښکاري. نو دی وایي چې فن خنستو منه، زه د هغه نه پټ شوم. وروسته پلسې بل حدیث کې وایي فن سللتو منه، وښوېدم 9 شوم که نه، پټ شم، معلوم نه شم ویلي څه چل دی. ټیک دی، احترام دی کوي. احترام دا چې زه ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په لار کې ملو شم، په داسې هغه کې جنوب یم. د دې استدلال د امام بخاري دی نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او درېدل نه غواړي، لیکن د الله رسول په دې باندې تعجب اخري په مخه باندې چې ښه ته لا دې مسلې هم نه خبر، چې که سړی جنابت کې هم نو دی خبرې هم کولی شي، دی اترې هم کولی شي، دی روټۍ هم غوړی شي، دی ګرځېدی را ګرځېدی شي. دا نه ده مسله چې جنابت کې راغلی نو بس ته کافر شي. اوس پوه شې، پابندي صرف دا ده چې قرآن به نه وایې، پابندي صرف دا چې ته به مسجد ته نه ځې، نورې پابندۍ خو نشته دی. مونځ به نه کوې. دلته کې یو کیسه جوړه شوې ده، بس سړی جنوب شه نو لویه کیسه وشوه چې دی به د کټ نه خپه نه ږدي ښکته، ملایک خیرې کوي، ځمکه داسې چغار کوي. دا کم د واده باره کې چې کتابونه لیکلي که نه، مسلمان خاوند او مسلمان بیوي، هغه بیا وګورئ نه، عقل به د حیران شي پاک ربه دا د کومې زمانې اسلام دی او د کوم پیغمبر اسلام دی. کور کې یو شی جوړ کړی هغې د اسلام وایي. دا حدیثونه لوستل پکار دي چې دی کې څه عیب شرعا نشته. یو سړي لامبل رستو کړل د جنابت د وخت نه، یې څه پکې نشته. دا څه فرض نه دي چې ته فوري طور چې کوم دی ولامبې. فذهبا فاغتسلا ثم جاء. ابو هريره لړ ویلامبل بیا راغی. فقال اين كنت يا ابا هريره. ابن حجر اسقلاني کی دې نه معلومیږي چې کله دوه درې مرګري یو ځای او د مجلس نه څوک باز دي، هغه تلل پکاري چې هغه ووایي چې زه فلان کې ځای ته لاړم. دا ادب دی په دې کې. او د هغې مشر ذمه داري هم دا ده چې یو مرګری په مجلس کې نه چا تپوس وکړي. دا ساده فقه ده، حدیث کې ښکاره ده چې اين كنت یا ابا هريره، کوم خوا تللی ولک؟ نو هغه وایي ما ورته وویل چې كنت جنوبا، زه د جنابت کې وم، فکرهتو ان اجالسکا، نو ما دا بد وګڼل چې تا سره د کینم، وانا علی غیر طهارت، په داسې حال کې زه دی پاک نه یم. لکه سیدنا ابو هريره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان نه بعید ګڼله. دا یو عقیدت ته راغله، لیکن د الله رسول داسې عقیدت نه خوښوي چې جایز نه. دا مو وایي چې بس په مینه کې هر څه جایز دي، په مینه کې سجدې کې هم به جایز دي. دا خلک دروغ وایي چې په مینه کې او په دشمنۍ کې هر څه جایز دي. په جهاد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم تا نه دی اورېدلی چې بوډا به نه مړ کوې، ښځه باندې به لاس نه اوچتی، ماشوم باندې به لاس نه اوچتی، فصل ته به اور نه اچوې راغی، څاروي به یې نه وژنې. دا غلطې خبرې دي، بکواس دی چې په مینه کې او په دې کې هر څه جایز دي. په مینه کې هر څه جایز والي مطلب دا دی چې ته هر څه کوې، بدکارۍ کې هم کولی شي. دا یې مطلب نه، بل څه مطلب یې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داسې عقیدت نه خوښوي. هغه حدیث کې راځي که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واده لړ د ماشومانو تمبل و که نه، هغې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو هغې هغه سره خپل عقیدت ښکاره کړه چې فینا نبی یعلم ما فی غدیر. دا عقیدت دی. مونږ کې داسې یو پیغمبر موجود دی چې هغه ته د سبا حالات معلوم دي. والله عبدالسلام رحمه الله فرمایل چې دا خبره ټیک هم ویو لحاظ تاویلا خو صحیح ده نه، تاویلا صحیح په دې ده، تاویل یې کېدی شي چې مطلب یې دا دی چې دا پیغمبر ته د وحی په ذریعه باندې د سبا حالات معلوم دي. تاویل یې خو کېدی شي، لیکن دا مهم و دا لفظ
ډېر زبردست نقطه راغله. دا لس مهم دی، ایهام دی په دې کې چې آیا د وحی په ذریعه یا که ذاتی یا که د الله طرف نه عطایي هر څه چې دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله خو نه کړه، وی فرمایل چې اے ماشومانو قولی باللتی کنت تقولین. مخکم چې سویل هغه وایه، اوس مه وایه، دا مه وایه، دا خبر مه کوه. دا مطلب نه چې د سړي د پیغمبر سره عقیده دي او دی هر څه وایي. دا عقیدت چونکې دین دی، لہذا دې دپاره به د شریعت چوکاټ کې پاتې کېدل پکاري. دا به نه چې زما مینه ده مینه کې چې ما هر څه وویل، نه. پلانې عاشق رسول دی، نه چې هر قسم بکواس کوي نو خیر. محبوب رهنما شه د راحت په تورو تیرو کې پوه شو. دا حاجي محمد امین صاحب ویلي دي، هغه به یې لګولې. ټیک ده، عقیدت په بنیاد باغلی و، دا غلطه ده جمله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چالاحت کې رهنما کیږي نه. دې باندې کوم که بل شان ضرور کو دې بشیر جوړ شي. لحد تورو تیرو کې امداد الله کوي، رسول الله نشي ګوره. دا ویلو خلک یو داسې قسم بکواس د خپل د خپل نوځي، چونکه د هغې مقصد دغه نه دا کم چې شرک ته رسي. نو لہذا موږ ورته مشرکان نه وایو، لیکن موږ دې کې پیروي هم نه کوو، دې کې اتباع نشته. دا غلطه جمله ده. دا رویه همیشه خپله ساتئ چې نیکان بندگان کې مې غلطۍ کوي، نه ته غلطي وایې، د هغې تفسیق او تدلیل به نه کوئ، خو هغې غلط څیز کې اتباع نه وي. ګور زده کوې. ابن تیمیه نه یو غلطي وشي، ته بس ابن تیمیه کړه شی به غلطي، اتباع به نه پائے خو ابن تیمیه ته به کافر یا فاسق نه وایه. دا ضابطه ده شریعت. دې اوس خیال درته دا دی چې دا زه پیغمبر سره عقیدت کوم. فقال سبحان الله. سبحان الله څه ضرورت دی؟ پیغمبر ذکر کوي. دا کلمه تعجب ده، ته په دې لا نه پوهېږې. دا خو وړه خبره ده چې صرف د لامبلو ضرورت وي نو دی پیغمبر سره مجلس کې کېناستی شي. خو چې کله پیغمبر سره کېناستی شي نو بل چا سره کېناستی شي که نه کېناستی. دا تصور د سره غلط دی کوم چې زموږ خلکو جوړ کړی چې دا چې ګناه ده. هېڅ ګناه پکې نشته. چې کله د لمونځ ټایم شي او بل لامبي بس، هغې نه مخکې لامبل په ده باندې فرض نه دی، استحبابي درجه به دی چې دی وختي ولامبي نو ښه وایي. بعضې څیزونه پښتنو کې هغه ډېر ښه و، خو خیر اوس وا ختم شو. جومات ته به خلک راته، چا چې به نه یې واده کړی او نه هغوی به جومات ته راغلي وختي وختي توریا به یې درخ کې نیولی وه. خو چې کله یې خپل مشر ولید نو زر به د استندا خانې ته ننوته چې مشر مې ونه ویني. دا یو ښه طریقه وه. دا مطلب نه چې ته خامخا لامبل لیټ کړه، خو دا تصور دا کم چې دی چې دا سړی ګناهګاري کې موږ د هغې مخالفت کوو. اوس خو خدا چې الحمدلله تقریبا هر یو کور کې باترومونه شته دی، او اوس خدا چې اټیچ باتروم دی. اوس انسان دې د هغې دپاره کوششونه وکړي چې څنګه کمره جوړوي چې ورسره خپل باتروم وي. بس دا څه د انګرېزانو مګرېزانو طریقه نه دی، کې سهولتونه دي، اسانتیا ده پکې. په هغې کې د ګرمو اوبو انتظام هم کېدی شي، د یخ هم کېدی شي، او بغیر د دې نه چې په کشرانو باندې څه بد اثر راشي نو دغه ښځه او خاوند چې کوم دی کمره کې ځان فارغولی شي. ښه طریقه ده. خو زمونږ مشران د قیانوسي خیالاتو والا دي. لکه داسې مشران اوس هم شته دی چې هغوی په کور کې دننه کمره کې به باتروم ډېر بد ګڼي. ته ځان له جوړه کې بچي له جوړه. نو دا څیزونه ورو ورو بدل شوي دي. پکار دی چې مونږ هم بدل کړو چې کله کمره جوړېږي بیت ته بیت الهغې وایي چې هغې کې شپه تېرېږي، بیتوتت چې پکې کېږي. دا ضرورتونه ټول چې په کمره کې پوره شي نو ښه دی. بهر چې انسان روځي چې دا پته نه لګېږي چې د لامبل کړي دی که نه دی کړي. اګه ښکاره هم چې دی که څه د عیب خو څه نشته. یو شی د شریعت د حکم مطابق شی واده خلک څه لګوي دوی دپاره. دا د پښتنو یو شی دی چې یاره بد لګي بنده. ولې بد لګي؟ د پښتنو زامن چې کله بچي راوړل شروع کړي نو دا پلار یې بیا ګزاره کوي، ته یې بچي نور نه راوړي، یې بدکاري بنده. ځکه بدکارۍ ډېرې شوي. دا رسومات دا ماتول پکار دي، دا غلط رسمونه دي.
ابوبکر صدیق بچے کی اور هغه نوسه او کړوسیم کی هم صحابه دي دا ولي کی ټول صاحب نه یا هغه چې دی بالکل خپل علاج کی ځان خونسا مشکل کی او کړه دې نارینه یو انسان یو دی که صاحب هونی شران چې د بچی هم جی بچی کی او دم بچی کی په دې خو شریعت ته پابندي لګوي دا نه پسو حکومت پابندي لګوي. فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس مسلمان چې کوم دی هغه پلیتیږي نه څه مطلب هغه پلیت نه دی چې کله دا هغه مجلس کې صحابه کرام بچ یو بل سره کې ناستل هغه سره زینو دومره نه داسه چې موږ سره کولو زینې هغه اکثر چې کله پیغمبر سره هم ناستو نو دا اکثرو کسانو پتون بعد پیغمبر د پتون یاد لاندې یاره پاس صحابي فرمایي زید چې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو چې وحی شروع شو د پیغمبر پتون زما د پتون د پاسو نو ما ویل ګنده زما په دې پتون باندې غر را پریوت د صحابه کرامو د پیغمبر سره رویه نه وکم چې زموږ د خلکو چې لګه فاصله وجې ساتي لګه نه اوس خلک ډېر فاصله ساتي د صحابه کرامو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصله نه وي هغه په یو ځای کې باغی ناستو دو مرګري درې مرګري څلور مرګري امام بخاری چې دا استدلال د عرق الجنوب کوي ولګي پتون چې په پتون باندې پروت دی د عربو نه ملکی نو د انسان نه بخوله وځي کې بنوځي ته امام بخاری استدلال دی په دې وجه باندې دا کومه فاصله چې مونږه ساتلې د استادانو شاګردانو باندې کې دا غلطی دي فاصله ساتل پکار دي فائدہ د اخلاق او فاصله وي چې استاد د شاګرد سره نسوار یو ځای نه شي او استاد شاګرد سره فلم یو ځای نه ګوري دا فاصله دي دا فاصله نه ده چې استاد له شاګرد سره جوخ ناشته شاګرد استاد له جوخ ناشته شاګرد له جوخ ناشته دا ما تاسو ته خطبه کې اشاره وکړه چې انسان په خپل څنګه یې کنه دا سه پاغي نظر باندې بل تم ګوري آیات ساته دا خبر یو سړی چې دا د خپل نه بل خبر راوته دې نه مطلب دا دی په خپل دغه شان یو سړی چې دا د بده تجربه نه ای ابدا خبره نه کوي بل خبر هغه سړی کی چې دا بده تجربه لري آیات ساته دا خبر موږ ته ډېر خلک داسې خبرې وکینو په خله خو نه وای خله کې وخاندو چې خپل ځان موږ ته څه لګا وته وای یاسر موږ ته به کیسه کوله چې یو سړیو نه هغه با غلا لړې وختي پاسه ده اته عربي ادب کې کیسه و ابل سړیو نه باندې کله وختي پاسه ده دا ګاونډیانو دا کم چې نیک سړی باندې وچو هو دا څوک نیک سړی دی ګوره مانم وختي پاسه ده د سبا هغه هم ټایم بدل کړي زه مخکې پاسم او چې پاسه نه غلم مخکې بیا پاسه ده هغه په دې وختي ځکه پاسه ده چې هغه ښه د زمانه مخکې غلا پاسه وای دا هر انسان خپل یو ظرف دی چې انسان په خپل څنګه دی دا ته بل څوک خاري په دې خبرو باندې طبیعت ما خفا کوي خلې له لګوندې برغله جوړه هر څه نوې خلک خامخا تفسیرې کول دا زموږ ذمہ داری نه ده دا انسانان د الله انسانان دي دا مخلوق دي هر یو سړی د خپل عمل خپل رب له جواب ده دی نه کې مال او تعالی مونږ به سره دومره کوو چې سړی کې برای ښکاره شو مونږ به داغه د برای نه د ځان ساتلو کوشش کوو بس پای تفسیرې کول زموږ کار نه دی دا غیبت زمره کې راځي نو امام بخاری رحم الله چې کوم استدلال لري هغه د اخیری جمله نه دی چې مسلمان نجس کیږي نه د نجاست نه څه مراد ده هغه نجاست چې د چانه سره لپاره مستحق نه یو ځای باندې نشي ودرې دی چې سره لیک سره لیک نشي کوله یاد الله سو خوراک مراک نشي کوله نه مسلمان داسې نه بولې دی ته پاک وی اگر کده جنوب ده نجاست دغه حکم چې دی مونږ نه کوي د مسجد ته نشي دی قرآن مجید نه لولي بدک پابندۍ په دمان نو ایس پابندۍ نشته دی چې دی خوراک نه کوي او دی وسکاک نه کوي او دی ګلانګاری کی داسې اوس مګه داسې خیره کوي ورته داسې چغار کوي دا قسمه خبره ده دروغ
باب الجنوب یخرج ویمشی فی السوق وغیره. تاسو ما ویل اول کې چې زمونږ د خلکو کوم رواج دی شاید چې پاغه زمانه کې د دې خلکو هم دا رواج دا خبره وي ځکه امام بخاری و دا پریدینه را مسله دا مشار وي چې جنابت سړی ته لامبل پکار دی نو د رستم لامبل شي. جنوب یخرجو بهروزی ویمشی فی السوق او بازار وغیرہ کې ګرځي نو ګناه وای نه اس ګناه نشته. وقال عطا يحتجم الجنوب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. یو سره جنوب دی نو د حجامت کولی شي کني شي کوله پښتو د اردو حجامت نه عربی حجامت پچوے لگانا چوڑتے کا نا سینگے لگوانا. یو سړی دی هغه وینه وباسي د عربو طریقه علاج دی چې کله سبا د اندامونه خوږي هر ځای وینه نه وباسي د خاص ځایونو نه وینه وباسي. هغې تجربه د هغې زمانې اتبو ده هغې ته حجامت وایي. پښتو کې اردو کې حجامت دی ته وي چې خلک ګیره خوري ته حجامت یہ تو حلق ہوئی. حجام نہ لفظ حلاق دے لفظ دے حلاق. حجامت آگا چاہتے ہوئی آگا سڑی تو ہوئی حجام چاہ خکر لگئی خکر لگول سے تو یہ بھئی اوزے او اورگ نہ علتے بے خکر کی خود بیزی خکر بہو ابے دن نہ کلو کلو ایو غالا بے اولا کٹ کلی ہوا نہ بے آگا کم دے چے بے کٹ کل علتے بے کی خود آگا بے بارا بے راخ کرا سے نا وینه پای کړل خکر لګول دی دا مطلب دی چې ورته خکر لګي سینګه لګوانا کا مطلب دی چې خکر ولګي هغه کې غن راخ کی نه بیا خاطوي کو دې ته خکر لګول وي او دې ته حجامت وي پار وي دل تم شروع اوس په دې نه پوهې خلکو تجربه شته کې نشته ها پاتې نه یو دوی اول سره پاتې نه یو ښه طریقه علاج دی اوس دا پته لګي دا خلک تجربه لري که نه لري عام کسان یې نه باندې عطا بن ابي رباح به ویل چې جنوب چې کوم دی حجامت کولی شي یعنې وینه وباسلی شي. دارنګې خپل اظفار چې کوم دي دا هم کټ کولی شي. په دې موضوعي حدیثو کې یو دا مسله ده چې سړی د جمعې په ورځ باندې وا خپل نوکان کټ کوي نو دې ځای نه به شروع وکړي داسې به راځي داسې بیا به داسې راځي صحیحه طریقه ده. حدیث موضوع دی او ډېر خلک په هغې عمل هم کوي خیال یې رایي چې ثواب به وي په دې ثواب نه ملوېږي. دا فطري مسله ده ستا یو نوک لوی نه دی هماغه څه کټ کې را کټ کې د زمیدار سړي نوکو نظر لوی کې که نه د حافظ د سړي نوکو نظر لوی کې زمیدار هغه نه اوږدېږي اصولېږي د هغه نور نظر اوږدېږي ډېر ځکه چې هغه سولېږي نه چې کم سړی کم لاس ډېر استعمالوي نو د هغې لاس نوکونه به کم اوږدېږي په مقابله د هغې بل کې دا کامن سنس نه وي په دې خلکو کې پوه شي چې د یو سړی د هغه زمیدار دی بالفرض هغه د سره نوکان نه اوږدېږي اوس زه نوکونه خپل هفته کې 2 ځله پرې کوم هغې وایي دا چې زه دردونو لپاره دوایه خورم هغه نوکونه غټوي ویښته م غټوي خو داسې خلک وایي چې هغې په میاشت کې مې یو ځل نوکان نه اخلي ځکه د هغې استعمال به عامو څیزونو سره فطري څیزونو باندې د الله رسول څه پابندۍ نه لګوي. دا د خلکو یو کیسه یې بس نه شروع کړي. ویحلق رأسه سر بخری وان لم یتوضا اگر که اودس یې نه کړی هېڅ ګناه دی کې نشته نه دا ویښته پلیت دي نه دا نوکونه پلیت دي دا پابندۍ نشته ده. بس اصول لایي چې کومه تقوا د الله رسول نه ده اختیار کړی دا تقوا نشي ویلی. حدثنا عبد الله علا ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم چې انس بن مالک دې ته حدیث بیان کړو چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم کان یطوف علی نسائه دلته کې کان راغلی دی او په مضارع راغلی دی
او کانا چې په مضارع راشي هغه ماضی استمراری فایده کوي. خو کله چې مونږ ګورو نو رسول الله صلی دا کار هټول عمر نه دی کړی، یو ځل شوی. لہذا دا قاعده اکثریه ده، کلیه نه ده چې کوم ځای کې په مضارع باندې کان راشي بس ته وایي چې بس همیشه رفع الیدین هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بکول که نه، هلته زموږ دغه جواب دی چې ټول عمر نه و. علمي کشکول کې ما د هغې ګڼ دلایل جمع کړي دي، علمي خبرې خوند کوي. کله کله وکان راشي، موږ چې کله مشکات المصابیح وی نو په کې موږ ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ماسوتن چې وی تور وکړ نو 2 رکعاته په ناسته کول، هلته کې کان یصلی جالسا دی. نو موږ ډېره موده په دې خوش فهمۍ کې په ناسته مونځونه کول. بیا وروسته پوه چې هو دا خو کانه په هر ځای کې مضارع استمراري ماضي استمراري نه پیدا کوي، دا غلط طریقه ده. اوس هم اکثر خلک په دې کې چې دا ما په حدیث عمل وکړو، حدیث علم ګران په دې وجه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې کړی، سیده عایشه فرمایي چې یو ځل داسې وکړل چې مونځ یې وکړ، ماسخوتن وتر یې وکړل، نو بیا په ناسې 2 رکعاته وکړل. بیا موږ ته دا هم ویلي چې تاسو ولې په ناسې مونځ کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم که په ناستې مونځ وکړي نو هغه ته اجر پوره ملاویږي. امتیان که په ناستې باندې نفل وکړي د هغه مونځ د هغه اجر نیم شو، نو دې کې اتباع نشته. نو خیر اجر خو به نه وي که، دا مطلب نه چې ګناهګارېږي، اجر به نیم ملاویږي. په د ښځو غوندې کار مه کوئ. لکه زنانه چې کوم دي نو هغې د فرضو یو لومبی رکعت په ولاړې کوي، نو ټول په ناستې کوي بلا ضرورت بلا عذر، یو مونځ هم نه کېږي ځکه چې مونځ کې قیام فرض دی. په فرض مونځ کې قیام فرض دی. دا مسله سختۍ سره وکړئ، ټولې ښځې په دې پوهېږي، بار بار پوهېږي دا مونځ نه کېږي، هسې ځان کړی. وإن لم يتوضأ ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ 9 نسوه. یو ځل داسې شوي دي چې طواف یې کړی، چکر یې لګولی په خپلو ټولو ښځو باندې. دا طواف علی النساء کنایه ده د جما، چې یو شپه یې خپلو ټولو ښځو سره جما وکړله فی اللیلة الواحده په یو شپه کې. او دا څومره وی وله یومئذ 9 نسوه، 9 ښځې وي. د امام بخاري استدلال داسې نه دی، هغه د دې نه چې د ټولو زنانو د هغې حجرات چې کوم دي کمرې دا جدا جدا دي. نو لازمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کور نه به ووت نو بل ته به ته، د بل نه بل ته، د بل نه بل ته، د بل نه بل ته. خو چې کله هغه د جنابت په حالت کې ګرځېدی شي او ګناهګار نه دی، حال دی چې هغه رأس الاتقیا دی. نو نن یو سړی به څنګه ګناهګاري کوي په دې باندې چې هغه جنابت په حالت کې وګرځېد، بالفرض بازار ته لاړ، چېرته بل خوا لاړ، دی به ګناهګار شي؟ نه. او دا به تقوایي؟ نه، تقوا نه ده. کومه تقوا چې د الله رسول نه ده اختیار کړې نو هغې د تقوا نشي ویلی. لیکن اوس نشته دی. ابن حجر لیکي چې كان حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربه فهو محتاج في الدخول من هذه الى هذه الى المشي. کمرې نږدې نږدې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محتاج دیتا چې هغه د یوې کمرې نه راوځي بلې ته لاړ شي، بلې نه لاړ شي بلې ته. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى. دا پښتو عیاش نه دی که نه، عیاش مې ژوند تېروونکی، عیش نه وته دی، خو پښتانه او اردو کې دا بیډ سینس کې استعمالوي خلک. چې یو سړی څښا ژوند تېروي نو ته عیاش وایي که نه، زنایي بالفرض بدکاري شراب څکي دا عیاش دی. منځ کې عربی کې عیاش هغه چاته چې ژوند تېروي، هر سړی عیاش دی، ژوند تېروي. چې مړ شي بیا اوس ژوند تېر کوي، دا عیاش نه وي، عیش نه دی که نه، عیش منې ژوند تېرول. قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب. دا حدیث ته کوم چې دنه لومبي ځل ویلو، ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شو په داسې حال کې جنوب،
فاخذ بيدي هغه زما لاس ونیو. دا د استاد د شاګرد سره محبت زما لاس ونیو. فمشيت معه زاغ سره روان شم حتى قعد تر دې ځای کې ناست زم کې ناستم پر ګری رال نو فن سللتو زو خیرم پټ شم فن سللتو پټ شو پوه اذان 9 دو 11 شم دې چې په خبرو مختلا شو نو ما خپل وباسلې نو ما ناسته مناسب نه ده چې ما ته لامبو ضرورت ده. فاتیت الرحله یو رحلی یو رحلی رحل منی آغازه چې الته کې خلق کی جاوې سپړي کوزيږي او الته کې شپه تیری یا غنټه تیری یا وخت تیری د دې وجه ته ول رحل وای په دې وجه ورته وای چې الته کې سره وای ته خوراک انتظامی تنوري درنګ د وبو بوزای قافلې چې وکړت لې ناګي دا پارا په مناسب پړاوونو کې رحل وجوړو اوار ده نو لکه مونږ چې ورته سویلی شو سای ریسټورانټ او دا مختلفو ځایونو کې په ځنګل کې ماګي جوړ کړو توبو تنظیم به وبږي کبل فرض داسې بنو چې په خرڅ باندې او کم سے کم سه تنظیم بو ټول خلک اغي چونکه سفر راغی دا شانته وي دا ټول خلکو ضرورت نو رحل تللم ان رحل میں تلاش کنو الته میدان ورسو فاغتسلتو ملامبل ثم جئت وهو قاعد بیارا لما غیناستو فقال اين كنت يا باهر ابو هريره پدے اباهر ابو هريره کم دی فقلت له چې سو مارته ویل چې زه غسل کوم ما نه غختل چې تاسو راکینم فقال سبحان الله يا باهر ابو هريره تعجب خبر زمونږ مجلس کې ته دومره ناست یې روخ ته دې مسلې هم پته نشته دغه صاحب نه ناست دیګا ان المؤمن لا ينجس مسلمان داسې نه پلی دی چې هغه چا ناست مستحق نه چې کله د پیغمبر غوندې لوی ذات سره یو صحابي کې ناشته شي د جنابت په حالت کې نو زه ته غوړې راتنا مسلمانان جو موږ سره دې یو سړی دا نه کی چې ځان به خپا کم نه بیا وکینو ازونه نشته باندې بابو کینونت الجنوب فی البیت اذا توضا قبل ان یغتسل یو سړی جنابت کې راغی د کور کې پاتې کېدی شي کې نشي پاتې کېدی شي کټ کې پاتې کېدی شي بس کینونت کان یکونو کانن و کینونتن لکه دام یدومو دومن و دیمومتن ابن حجر بھی دا سو سیدھے په دې وزن جوړ دي ډېر کمی دي کینونت الجنوب فی البیت د یو جنوب سړی په کور کې ایثارې دل اذا توضا قبل ان یغتسل ابل خو دې ذکرل چې د بغیر د اودس نه هم بغیر تیمم نه پاتې کېدی شي په نبی اسلام کله کله اودس کړل دي خدام کولیش. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب ما تپوسو کو تو سیدہ عائشہ چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با آرام کو رقود آرام خوب پدا سے حال کې جنوب بو ان جنابت په حال کې داسې شي دي چرته قالت نعم ويتوضا هغه دیو او داس به کړو جنابت کې چې وراغه کله کله چې آرام به کو نو داس به وکړو لازم نه ده استحبابی امر. سنن ابی داؤد کې د خلاف یو حدیث ده حدیث نمبر 227 حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمر بن جرير عن عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيدنا علي نقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا ملائکہ کوٹ نور داخلی کی فيه صورت ولا کلب ولا جنوب چې پای کې شکل وی صورت داسې صورت چې داغه بندگی کی ولا کلب او نه به ضرورت اسپه ولا جنوب او نو جنابت والا
سوال لاره چې کله داسې کور ته د رحمت ملائک نه ور داخليږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د جنابت په حالت کې ود کیږي. دا صحیح بخاری د سنن ابي داود یو روایت سره تصل راغ. امام بخاری دا حدیث دا کم چې د پیش کړل دی تقریبا 3 آیاتم لیکل دی خو پای کې د لا جنوب اضافه نشته. دې کې دا ولا جنوب اضافه چې کوم دا منکر په دې باندې دا چې دې کوم راوی عبد الله بن نجی دی چې داغه نه مجهول دی داغه صرف یو شاګرد دی. لہذا د اصول حدیث لحاظ سره دا حدیث د ابو داود دا منکر شو. دا صحیح بخاری د روایت مقابله نشي کوله. کسو کې نکارت نه موږ روباسو بالفرض تعویل کو موضوع خو نه دی کنه موضوع نه بیا تعویل مګو ضعف دی بګي ضعف د نکارت نه هغه کې د ابن عربی دا امام خطابی تعویل کړل. تعویل لاره یو چې الملائکۃ الذین ينزلون بالبرکۃ والرحمة دون الملائکہ الذین هم الحفظه. یو خدان پدې پویول پکار دي چې موږ وايي ملائک نه ور داخليږي د دې رحمت ملائک مراد دي. کله چې انسان سره حفظي نو هغه کته هر څه کې نو تاسو لري هغه ملائک خو نوځي بار. دویمه خبره ده چې د جنوب نه مراد هغه سره نه چې جنابت کوي بلکې جنوب نه مراد هغه سره دی چې یجنبو فلا یغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة. ته جنوب نه هغه سره مراد دی چې هغه جنابت نه لام بینه بیخي نه لام او عادت ادارې چې هغه ټول عمر جنابت کې پاتې کیږي. ته وجه دا سو کیږي نه دا سحران ټول لګل کم خلق چې سحر کوي نو ته واټی وای وجه دا مولا صاحب دی خو هغه مولا صاحب کافر دی. دا هغه وجه دی چې هغه جنابت کې منځونه کوي. دا حقیقت دی دا غپ نه ده. کم سړی چې ساحر وي نو هغه ټول عمر جنابت کې پاتې کیږي ځکه هغه سحر اثر کوي. لکه پای کې په شیطان کې فرق نه پاتې شي. ظاهر کې بهشک دا هغه انسان ښکاری خو مسلمان ورته ښکاری یا خو عالم ورته ښکاری خو میانس کې دغه سړی مسلمان نه چې انسان هم نه ځکه ټول عمر سجدې چې کوم دی په غسل کې اصول لای چې سحر دا چاخه چلیږي چې هغه څومره زیات پلیتی پلید دا مطلب چې لام دی لام نه او آی خلق سره جنسي تعلق ساتي چې شرعاً د لپاره حرام لګي خپل لور سره خپل مور سره دا په دې سیس کې دا مسله ده. ځکه خود ائمه دا مسلک دی بالخصوص د امام ابو حنیفه چې الساحر یقتل ساحر بقتلول شي. پر حرام مذهب نه دا دي خلکو څه شي دا نه جوړ کړي. ساحر د سره مسلمان نه هغه مرتد شي ظالم او دا ایدا سے خلق چې هغه سستانه کار اخلي. بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم با د غسل په حالت کې هم کله کله آرام کو رقود وکاو. البته استحبابي درجه به راځي ته ود کېږي نو او د سوکه دا د سپسنګي د بیا او تاسو نوم الجنوب جنوب خوب یو قسمه مزامین دي بستاوي راوي ډیره پاج د زلنا اکرخ وزي چې په دې مسله کې حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب. سيدنا عمر تپوس کوي عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر رہے نا تو سیدہ حفصہ والد محترم نے عمر بن خطاب تپوس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نا چې أيرقد أحدنا رقود ډډه لګول خوب کول آیا په مونږ کې یو کس سملاستې شي د جنابت په حالت کې؟ قال نعم. هغه ویو اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنوب. دا حکم استحبابي دی. دا حکم دا استحبابي دی. صرف اهل ظاهر په دی باندې دی چې هغه لازم غني. اهل ظاهر معنی داود ظاهری
نور خلق دا لازم نه غني استحبابي حکم دی دا چې کسړی لام او د سکولی شنو دی فلیرقد وهو جنوب کله چې یو کس پتاسو کې جنابت کې راغلی نو چې کله او د سکینه بیا رسملی پدا سا کې جنوب وي خوب کولیش باب الجنوب يتوضا ثم ينام لکه مخکې و نوم الجنوب ودلته کې مسله واضح کوي بس ایو خبر دې ته شاربل وي خبره بیا شار دي چې نفرت د ذهن نه په دې باب کې څه دی چې هغه اوزي پر ډېر معمولی فرق دی په دې کې باب نوم الجنوب دې باب یعنی د جنوب خوب نال ته سوی باب الجنوب يتوضا ثم ينام جنوب چې کله ودګي ناول دی ولا او دستي وي یعنی بالکل یو چیز دی سیم ثینګ په دې مقصد صرف داري چې هغه زمانه کې شاید دا شی دومره شد و مت سره ټول خلکو بیانو امام بخاری به خپل غوسه او باطل بیا مسله کوي چې د خلکو له نفرت وزي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام کله چې بدا لا رسول اراده وکړه چې خوب کی پدا سے حال کې چې جنوب ده نو غسل فرجه خپل اعضاء مخصوصه به وینځل وتوضأ للصلاه توضأ للصلاه مفهوم حافظ ابن حجر خلی کړل دی هغه وی توضأ وضوءا كمال الصلاه توضأ وضوءا كمال الصلاه او داس به کو داس او داس لکه څنګه چې موږ د پاره کولی شي وليس المعنى انه توضأ لاداء الصلاه دا مطلب نه دی چې د موږ کولو د پاره او داس کو ځکه جنابت پات کوم نه کیږي بیا دا وی چې وینما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا لغوي او داس نه مراد شرعي او داس مراد لغوي او داس دې ته ځای خلو مخلص کنګال کی مخلص کنګالول نو بلکې دا ته يهوديان او داس وي دا يهود او داس مسلمان او داس دای چې سره په کې استنجامو کی او لاس امو وینځي مخمو وینځي د سر د سلرمه سه مسمو کی اختیمو وینځي نو مقصد د امام بخاری د حدیث کې داره چې توضأ للصلاه دوا او دس به وګ داس او دس لکه څنګه چې د موږ ته پاره کیږي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله چې مطلق ذکر شي عبد الله بن عمر مرادي قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم استفتاء معنی د مسئله تپوس کول فتوا طلب کړه حکم معلومول او غختل عمر د نبی صلی الله علیه وسلم آیا نام واحدنا وهو جنوب آیا پمون کې یو کس ود کې ریشي د جنابت په حال کې قال نعم اذا توضأ او کله د سکی دا مونږ بیا وایو چې دا حکم د وجوب نه دی اذا توضأ استحبابي درجه کې حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله انه تصيب الجنابه من الليل عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دتا جنابت د شپې وشي نو مطلب دی یو مطلب داره چې زه د خپل خدای سره د شپې ملوش جنسي عمل کوم یا دا چې ماته احترام وشي په دوه صورتونو کې پشپا کې جنابت ملوشو یا د احتلام د وجه او یا د خپل خیر سره یو ځای کې د وجه فقال له رسول سلام توضأ واغسل ذکرک ثم نم وی فرمایل چې او داسو کا واغسل ذکرک او خپل عضو مخصوص وینځه او دا مونږ باب اول کې ویلو چې کله سړی نه حرارت غزيري ختم شي ثوري حرارت کم چې جما په وخت کې پیدا شي هغه پسې کې سړی فوري طور ځان لون کی نو د بیماری شکار کی تب ورته لګي دا کوم خلک چې نیمګړې خبره کوي او وایي چې فوري ولامبا یا فوري او دسوګه دا غریبانان پويږي نه زموږ د ځوانانو ژوند دې کوم دې تبا کړل بشمیره بیماری سره پیدا شي
حرارت غزیری طبی حرارت چې ختم شي ناغې نه رستو دې سړی خپل امغانم اوینځي او خپل عضو مخصوص ته وینځي او د هغې وجه دا وه چې لانه انشط دا طبیعت تازه کوي یعنې که د شپې دوه ځله یا درې ځله سړی میلاوېدل غواړي د هغې طریقه بیا ده کړه په دې زمونږ خلک نه پوهېږي تشې ګولۍ خوري که نه نا ګولۍ کله کله ډېرې شي بیا د نه یو شی جوړ شي بس چې سړی راهي ته ورسره به زه وښیم چې دې سړي دا شی خوړلی داسې پوه شوې بیا چل نه ورځي غریب له موږ له راهي دلته کې دا پیریان پکې نه وتی دی موږ ته پوه څنګه ډاکټر له تللی حکیم له تللی جوځي پلانی شی در کړی جوځي دا حکیمان پاګلان دي ته یو سړي خپله ښځه ده ټول عمر ده سره ده که نه یوې شپې دپاره نو دی هغه یو شپه ځان د پیتی د خوراک کښي څه جهالت دی لیونتوب نه د یو انسان خپله ښځه ده او ټول عمر دپاره لہذا تاسو د حکیمانو په ګټکو کې مه راځئ چې دا چل دا ټول دروغ وي کپ لګې سي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي ګوره صحابه کرام د پیغمبر نه هر قسم تپوس کوي عمر وړوکی سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو ضرورت یې پېښ شوی بس ته پوهېده ورته توضع واغسل ذکرک ثم نم او په دې باندې څه فرق نه ورځي یعنی یو جمله د رسول الله د شان خلاف نه ده دین بیانول دي زموږ خلک به خامخا اشاراتو کې کار کوي که نه په غونډه او زیړ وي نو خلک پرې نه پوهېږي څه ووایه صفا نارنج ویل پکار دي دې لپاره چې مسله ښه واضح شي بابو اذا التقى الختانان بابو اذا التقى الختانان سړی دی ښځه هم ده یو بل ته نږدې شوي دي لیکن ختانان یو بل سره نږدې یو ځای شي دې باندې ځان پوهول پکار دي نارینه چې کله ماشوم وي نو د هغه ختنه کېږي ختنه کېږي او د هغه د عضو مخصوص نه څه خاص حصه کټ کېږي دې لپاره چې د عضو مخصوص سر ښکاره شي دا یو فطري طریقه ده فطري طریقه دا ده چې انسان کې د حس کم بنیادي ځای نه هغه د عضو مخصوص سر دی په یې کې داسې ځایونه دي چې کله هغه رګل هغې سره ملو شي نو دی خپل فنکشن شروع چونکې اسلام د فطرت دین دی نو دې وجې نه دغه حصې کټ کول دا لازمه کړې ده لومبنۍ ختنه دا د سیدنا ابراهیم علیه السلام شوې وه چې کله هغه د اتیاو کالو اتیاو کالو نو الله هغه ته حکم وکړه ختنه وکړه بس خو بنده و بس تللی دی دغې به درابه وولی پوه شوې ټوکې به درابه وولی ته بیا ژړل چې را به ما ته ډېر تکلیف میلاو شو الله ورته ویل ما ته ولې صبر خو کړی ما به طریقه خولی چې څنګه ختنه وکړي تا خپل اجتهاد کو خود به تکلیف ملاوي دې ته قلفه وایي حکم د پاسې چې په دې پر قلفه ښکاره تاسو د پوزه کې دا ګنده کم ځای نه راځي غوږونو کې دا ګنده کم ځای نه راځي چې کله انسان ژوندی او وجود څه حرکت کوي نو دا څیزونه دا وجود په خپله پیدا کوي او دارنګې د قلفه کې هم ګن پیدا کېږي بیا هغه د انسان د اعضای مخصوصه د تباهۍ باعث جوړي ځکه اسلام دغه شی لر کړی دی ته لرې کا قلفه ختم کا چې کوم ګن پیدا کېږي چې د هغې اخراج کېږي چې هغه د انسان د تکلیف باعث نه وي دې کې دا یو بحث دی مستقل چې دا ختنه واجب ده که دا سنت فقهي بحث دی په دې کې رجحان دې طرف ته دی چې دا واجب ده ذکر چا عضو مخصوص ته کتل جایز دی دا واجب نه صرف استحبابي درجه کې نو بیا خو دې مطلب دا چې چله جایز نه دي چې هغه دې له ګوتې ووړي یا دا کټ کړي که دا استحبابي درجه کې دی نو دا خبره به داسې نه خو دا واجب لګي ځکه چې عضو مخصوص که هغه د بالغ دی او که د نابالغ دی ته کتل خو ګناه دی که نه جایز دی ورته
ګناه ده. نو بار کې خپل باندې ختنه د سیدنا ابراهیم علیه السلام شوی ده او هغه ټیم نه دا بیا د ملت ابراهیمی یو علامت راغلی دی چې دی ماشومان ختم نه کوي، یهود هم ختم نه کوي، نصارا هم کوي او مسلمانان هم کوي، حنادقه نه کوي، هندوان سکار هم نه کوي، دا خلک نه کوي. او دا خلک په دې وجه باندې په دغه جنسي بیمارو کې ډېر مبتلا کیږي. خلک وایي چې ښځو به هم عرب او ښځو به هم ختنه کېده. دې د ختان لفظ نه استدلال کوي. ختنه نه ده، دې ته خفض وایي، خیفې ضاد. او هغه دا ده چې د زنانه عضو مخصوص کې د ذکر د داخلولو چې کوم ځای دی او د هغې نه پورته یو پرده ده، هغه پرده به هغې لږ کټ کړه، دغه د هغې ختنه وه. دا نه چې کوم زمونږ خلکو جوړه کړې دی چې راګندې زنانه سنت به یې کوه، هغه نه وه. دکه یو مخصوص ځای دی، هلته یو مخصوص پرده به وه، پرده به هغې لږه غوندې کټ کړه. او د عربي کتابونو ټولو کې شته دی، لکه دا د ابن حجر کتاب زما مخې ته پروت دی. نو دا چې لیکي دی وایي چې حفاظ المرأة والخفض قطع جلیدة فی اعلی فرجها تشبه عرف الدیک بینها وبین مدخل الذکر جلدة رقیقة. اسما لوی سړی دی، پوره خبره یې کړې ده چې دا د جما د ځای نه لږ غوندې پورته یو ځای دی، هلته کې یو جلی ده، هغه جلی ختم کی. او دی وایي چې دا کم ځای کې وي؟ نو دی وایي چې اعلی تشبه عرف الدیک، عضو مخصوص کې د زنانه چې کم ځای کې د بانګي د قرې په شان کم شی دی، نو د هغې نه لږ غوندې ښکته. دا علما داسې طریقې سره موږ ته دین را رسوي چې ځای موږ ته وښو چې دا دقه ځای کې دا به هغې کټکولی لګوو او دې ته به یې ختنه د زنانه وي. د دې یو باقاعده ولیمه او عرس به یې یعنې خوشحالۍ به یې کولې په دې باندې. دا زمونږ خلک په دې نه پوهېږي، عربو به دا کول او د هغې وجه به دا وه چې څنګه زمونږ نارینه د ده نه قلفه ختم شي نو دی جنسي طور خوشحالي محسوسوي. نو دارنګې عربو زنانو به چې دغه شی ختم شو نو هغې به جنسي خوشحالي محسوسوله. فطري عمل دی. او زمونږ خلک دی نه واقف نه دی، نو دا خو عرب نه دي ذمه دار چې خاندي هغې پورې. دا خندا خبره خو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډېر داسې شته دی چې ډېر مه کموئ، ډېر کټ مه لګوئ. کله چې به هغې دا چلو که نه بیا به یې ډوډۍ کوله. صحابي فرمایل چې کنا لا نأتی الختان فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم، موږ د پیغمبر په زمانه کې د زنانو د ختنې ځای ته نه تلو. زمونږ خلکو دا عام لګولی ده، پنجپیریان دی کې ډوب دي که نه. دی د ماشوم د سنت مجلس هم نه کوي، دی هم خوشحالی نه کوي. د حدیث نه ور دوکه لګېدله. ما هم ډېره موده په دې عمل کړو، بلکې خلک به ما د حجرې نه واپس کړم دي. دا څه کوې مړه کیسه هم جوړه کړو. مولا سفر خان سردن خپل کتاب کې دا لیکلي. او چې کله مونږ ورو ورو پوه شو دا ګپ لګوی مړه. ابن حجر اسقلاني چې کوم ځای کې دا حدیث راغلی نو هغه وایي چې دا حدیث د دې دلیل دی چې دا ختان د ښځې و، ځکه چې باب دغه دی. د ماشومان هغې ته خو به صحابه کرام جمع کېدل. بل په دې کې راځي محمد بن اسحاق دی او د هغه عنعنه هم ده. د محمد بن اسحاق قرات خلف الامام حدیث بیان کړي هغه کمزوري که نه، او که دا حدیث بیان کړي دا به صحیح. دا مه کوئ، د نارینه ختنې ته که خلک جمع کېږي جمع نه شي. زمونږ د شیوخو کې هم د بعضو نه غلطي شوې ده، کتابونو کې هم لیکلي دا غلطي ده. دا عبدالشکور صاحب د الله ښه ساتي، د هغه د زوی د یو مال حدیث شوی و. ما پسې راغی چې زه یو مسله کې اخته یم، مې څنګه وي تا ته به پته راکوي زه د کور وال نه هېرېږم. وایي چې بس هغه وایي چې ومه به کوې پکې به سنت کوو، ما له اوس دا چلو کوم خلک خبر کوم دا مسله جوړېږي. مې ویلې دا د مسلم احمد حدیث دی نو ما یې خیر به چې بس ته چلو که ما ته ووایه.
اچھا پروګرام یو غزړه عمل پکې دا له حدیث ستاره کلی دا مراغلو اخو دې مجلس ترانه الله بسم الله ودرې له دې سناغي چې خبر چې ډیر راغله نو زما خو چیرې مولوی صاحب دا ما ته تاسو درس دلیل دی هغه فلانه دلیل دی نو ما اصله کتابونه وړو کتابونو کې مې تر محمد بن اسحاق حال بیان کوو بیا د حدیث سندي حیثیت نه مرته خو د ابن حجر عبارت نه مرته نبی هغه ته موږ بل ورځ مېلمانه نه کې هغه چې څو خلاص شي دا د علمي خبره ده هغه خطان چې کومو هغه د نارینه او نو عربو دا روایت چې به د خزو ختمیم کولی اخفاض به کو او هغه له به خوشاله کولی واقعا او خلق به راجمع کو تو صحابه کرام په دې کې دا فرق وکړو چې د ختان د فیمیل لونزو صحابه کرام بغیر نه جمع کېدل البته د میل هغه تبا جمع کېدل ته بدعت مو وای دې مجلس جایز وای او په دې کې معمولی غونډه ټنګ ټکوري شي نو خیر ده ټنګ ټکورا تمبل ومبل والی شي هم خیر ده او تمبل دا مطلب نه چې دوسل د کې ډګونو لګو ځای درب درب کوي سړی ته خبره نه اوري کنه خپل شیخ خپل حد کې ساتل پکارته معمولی غونډه موسیقي غوشي خیر ده خدا دې نه چې هغه دې روزه اخلي او هغه ډراما کول جوړي کنه هغه نه ما دې زهار وشي بس ټیک سندره دې مو وی بګي خو دې یارانه سندره نه هغه نه تګي کنه ته هر قوم یو ثقافتي ته بهادر ذکر دیو کی ولسی سندره دی وای بشمیره ټپی نشته اسسته چې هغه دی وای خدای تیاری یا نه نه گید رنگ دی خو گید رنگ دی ته محرمینو په میاس کې لکه زما ما سره خپل ورا ده بس هیڅ ځای ماواله وسره خورده دې گید رنگ اوس نقصان نشته نقصان پدې کې دا یو کلمه او خبره بل کلی دا هغه د ما سره او دا هغه سره دا گید رنگ غلط مونږه مسله غلط کړل گید رنگ وای د میل او د فیمیل هم کوي خو د محرمینو په میاس کې دا غیر محرم په میاس کې د گید رنگ نه دا ډېر غلط پیژنګل اسلام کې زموږ څنګه کل جرشته کې نشته دا سوې جمالیاتی ذوق وای کنه جمالیاتی ذوق ته چانه زم حیران هم پدې ماجره څنګه جون دی جمالیاتی ذوق پګاره چې انسان کې موجود وي د راغینا فائدہ مخلی د راغینا ذهنی فائدہ مخلی د راغینا جسمانی فائدہ مخلی بار کې دادان له چپټر دمه نو چې کله ختانان یو زیشي مطلب داره چې یو سړی دی هغه هم بستری وکړه لیکن دا کم چې موږ ورته قلفه دا چې ختم شي نو لاندې کم ځای پاتې بیا حشفه وي او دا حشفه بالفرض جنسی عمل دوران کې غائب شوله انزال نشو وصل برازي کې ونه راځي مسله دا خو دل په دې حدیث کې دغه راځي انزال شرط نه دی د غسل د لزوم لپاره انزال شرط نه دی بلکې داخله دل د حشفه عضو مخصوص د زنانه کې په دې باندې وا غسل راځي سواء نزل ام لم ينزل برابر ده کې انزال شي او کې انزال نشي سیدنا عثمان تر دې پته نه و ډېر د صحابه کرامو چې هغه تر دې پته نه و ورستو بیا رسول الله ته وضاحت کول پېښ شو دې خبره دا قسمه خبره اسې نه راځي خو چې کله حالات عام شي لکه چې ته غونډه او ځل کې مسله پوره نه واضح کې بیا مسله جوړ شي په دې ډېر مسائل راځي مثلا صحابه کرام قرآن کې ناستو یو خبر رااله موطا امام مالک کې حدیث راځي چې یو سړی هغه اعلی تناسل نه چیرلې ته وګړي یو دوا درې او جما یې وکړه بل وایف سره جما وکړه خو کپړې ته وکړه انزال نه شي اوسل برازي کې بندل اوس مرادې کوم مسله صحابه کرام یو بل ته پوښ کړي چې دا وسوک حل کی دا خبره
ایغه چون کې عقل له جواب نه کوي ټول خاموش دا غوي چې دا خو ممکن ده امهات المؤمنین کې هغه څوک وضاحت کوي دی بل چاته پته نشي کېدی عبد الله بن عباس ټول کې ماشوم هغه راوس نو ورته پوهیږي چې ته بلل شي ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سره بکینی اور تب وجه ته مونږه مور او ماشومان د خپل مور نه هر قسم ته پوښتنه کوي دا خبرو ورته خولې چې دا څه ووي دا څه ووي نه بیا ته اخر کې دا ته پوښتنه چې یو سړی کپڑا ته وکړل علاج وکړي ته علاج وي علاج وکړو جما وشولا لیکن انزال نه دی شي نه غسل برازي کې باندې راځي نا والله هو پوه شو ماشوم هونو او فقيه و ورته ته پس شي پوهیږي او تا چرګټه باندې درې کېدلې دي بس پر هغه جمله راک چرګټه باندې درې کېدلې ته پای کار نه پوهې کوم چې باندې ان کوي ته دې نه څه وایي سړي دا او بیا ویل چې په دې باندې غسل ناراضي زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره یو ځل علاج کړو انزال نو شوه او ناغلا مولو نه ملام تو واجه عائشہ د پیغمبر بیبی نه وې دې مثلا وسو واقف شوه ها عائشہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی نه وې دې مثلا موږ څنګه واقف کیږو او دې نه دین اهمیت په دلې صحابه کرام هغه تر کومه حد پورې دین په معاملې کې دلته به زموږ خلکو حیا راوستي نه الله چې جی دا مسلو کم کو نه کوم شرمېږم خاجه بل شاونه شرمېږي واشه دغه شرم سری خبره واضح کا خپل ذمہ داری ادا کړه په دې باندې خلک بیا اوس بشمیره مسائل باندې وسړي ته پوسو کو چې وسړي کندوم لګولي او جما یو کړه نو څنګه چل وي ما دې بلام بي دغه چې کندوم سره انزالم کیږي او کندوم سره مزه مغستېږي په خلاف د علاج کې چې پای کې سمزه مزه نشته ځکه خو انزال نه کیږي کندوم سره انزال کیږي البته انزال نشي نه چونکه پرده ده یعنی حشفه کولاو نه ده نو لہذا به ولا عمل نه کنه ایوه کې حرارت یادې وي چې وجود حرارت هغه هم دا کسیز ده کنه چې کندوم خو وی مضبوط هغه حرارت نه پېږي واقع اجتهادي مسألة شوس حدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جسل بين شعابها الاربعه ثم جهدها فقد وجب الغسل دا کنایتن ارس بیانی اذا جلسا کله چې سړی کېناستو د خپل خزي د شعاب اربعه پمینس کې شعاب څنګه دوی د سلورو څنګه پمینس کې دی کېناست سلور څنګه سری د ولاسونه او د وخت پیک یو تعویل لري بهتر تعویل نه چې نه دو شعاب د فرج دی او دو شعاب د خپو دی یعنی زنګنان فخذین او د فرج یو سایډ او بل سایډ مراد دا کنایه شو د شي نه د جما کول ثم جهدها بیا کوشش وکړه غیوان دی یعنی کیناست د جما طریقه باندې شریعت څخه پابند نه لګي قران مجید کتا سلستی نه کې دا لیکلي دي چې نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثکم ان شئتم دا ان شئتم مطلب دا دی چې کیفیت تاسو خپل له په کیفیت باندې قران او سنت سنوي یو سره فرج استعمالي او د عقب نه استعمالي کینو پون ما ته پوسو کړی چې باچا سے مسئلہ کړی دا چې که څوک دا چل کوي نو ماشوم به بینګا پیدا کیږي نو مې باچا صاحب لپاره چې کم از کم حدیث خو ګوري کنه قرآن چې وی چې ان ناشئت مې څه مطلب دا ناشئت مطلب دا چې راتلل بکې زید حرس یعنی کم ځای چې فصل کړلی شي فصل خزه کې کم ځای کړلی شي کم ځای چې اولاد پیدا کیږي نو اولاد د یو ځای نه پیدا کیږي استعمال ولا هغه ځای پاتې شو کیفیت نو کیفیت د خاون خپل مرزي نو کده د مخ نه راځي او کده شان راځي او کده یو سایډ نه راځي او کبل سایډ نه راځي او کده د پاسه کیږي او خزه د پاسه کیږي خپل سمې نه هر چا خپل ذوق
یو شی الله او رسول ته کی اجازه ورکړي دا قسمه خبرې نه کول پکار چې اولاد بینګي دا اولاد د سترګو کېدو نورې وځي دا وجه نه پوه دا غب شپ لګي دا لوی سره یو کمزورې خبره وي دا کمزورې خبره غلطه خبره دې حدیث د سره ثابت نه ده بلکې دا يهودو کې مشهور و چې کله دا چلو کی اولاد داسې پیدا کی ان ناشئتم کیفیت الله مونږ ته پرې هو دې غلطه کې مولانا امین احسن اصلاحی ډېر ښه کلام کړی دا تفصیل دا غده چې شریعت مونږ پابند کړی دیو چې مونږ به زید حرز ترازو د ټول نه خزمیدار اغي چې هغه د پټینا ډېر پیداوار وکړي کنه لګ پیداوار باندې تاسو خوشاله ها دا هغه جمله دا ما ډاکټر فاروق ته ویل بیا هغه 60 کړه غنو دي دا بچے دو هي اچھے قائل لګن ما استاد خدا سي لګلی چې کم عقل یا هغه زمیدار چې هغه د خپل ځمکه نه کم پیداوار اخلي د زمیدار څه کوشش کوي ځمکه مډیر پیداوار کوي کله چې کله قران هغه ته حرس وای نو ته ورته حرس وای نو پکاره چې پیداوار ډیری دا خاصه پیداوار کوي د خلکو له چې دی په دوه ماشومان باندې اکتفا کوي اصله خفاو شي طيب صاحب یو زوی والله او بخي وفات شو سم دک ده که سم زیات تکلیف ده پونه چا لیکلو فیسبوک باندې دعا ورته کوي چې الله ولا په دې عمر کې بچي ورکي مو وای الله ولا شل ورکي او دک ویسړی ته چې ډیری هو یو ته پګې نه نه وستینګ ده او چې یو هغه دا هاندل شي زه دا هغه حوصله ته حیرانم ته لړم نو خواله حوصله ټیک وکړه دا ګران کار دی بچو اولاد مالی دی زما ماشوم وفات شو نه غیب ته ما ته اندازه شته چې ماشوم مړ کېدل بچي دا انسان څومره تکلیف پدې کې نه ګران کار دی ګران کار اولاد غن پیدا کړي قرآن د حکم مقصد هم دا چې فاتو حرثکم الناشئتم تاسو فصل دی ډیر زمون خلکو سره د خوراک ډیر فکر ده پوه کاش دې په حدیث په دې چې انسان له مور په خیر ټګي چې الله اعلان وکړي چې خوري ولا پلان کې ځای الله مور خیر ټګي چې ارز شي اوس مصیبت ده چې کوم سیس په مهنت حاصلېږي نه موږ نه کو هغه جنت ده او چې د کوم سیس فیصله الله د مخ کې نه کوي دا وداسي موږ سره دا فکر ده دا الټا پلټا کار جنت په مهنت حاصلېږي او رزق چې کوم دی دا په قسمت حاصلېږي چې الله کوم تقسیم کړي بس هغه دی هغه نه بدلېږي اذا جلسا بین شعبها الاربع دا کنایه ده ثم جهدها کله چې دا غیر سلورو سانګو مینس کې کین سانګو نه سلور نه دوه خدای تعویلات شو چې لاس اوخ په یا پتنان او د فرد واړې سي یا بلدا چې پتنان او خپېخ زمون د خطخ په دا هغه عامه طریقه ده بس کله هغه مینس کې کینی ثم جهدها کنایه د جما بیا یې سره جما وکړه دا مطلب چې حشفه پورا لړه فقد وجب الغسل غسل لازم شوی دی اوس دغه اوس نشته نور زه بس کیږم